د بېنظیر روپۍ چې کومو کسانو ته میلاویږي او که کومو ته نه میلاویږي نو د هغو دپاره هم د خوشحالۍ خبر ده، ځکه نوي معلومات راغلي دي. هغه نوي معلومات ستاسو سره شیر کوم. یو 5-6 ورځې دغه مخکې راغلي وو، اوس یې زه ستاسو سره شیر کوم. ستاسو د ټولو لپاره د خوشحالۍ خبر ده. که کومو کسانو ته نه میلاویږي د هغو لپاره هم د خوشحالۍ خبره چې په راتلونکي وخت کې دغه تاسو ته میلاویدی شي. دغه شان د کومو کسانو ته چې میلاویږي نو د هغو لپاره هم د خوشحالۍ خبر ده. نو دا ویډیو معلوماتي ده، تاسو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم رسي. زموږ په ملک کې چې کوم پروګرامونه چلیږي نو د هغې اجازت چې دی هغه د آی ایم ایف نه راغستی کېږي. اگر آی ایم ایف نه بغیر چې دی دا نه کېږي. آی ایم ایف په موږ باندې ټیکس هم لګوي او هر سره چې دی د آی ایم ایف د لاسه په موږ باندې کېږي، ځکه چې موږ د دغې ملکونو والا غلامان یو. دلته کې د دې قرضې راغستې د هغې نه بغیر چې دی ایکس هم نه کېږي. نو د هغو له طرفه چې دی یو ښه معلومات راغلي چې کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي یا د بېنظیر د روپو لپاره رجسټریشن کړی، اوس هغو دا ویلي دي چې په دغې روپو کې به اضافه هم راځي. تاسو ته چې کومې روپۍ میلاویږي به دې کې اضافه ورسره هم راځي. دغه شانتې چې کم کسان به دې کې نه دي یوځای شي، هغه کسان به په کوم یوځای کېږي، ځکه هغو دا ویلي دي چې 2 لکه کسان چې دی دا نور به دې کې یوځای شي. تر اوسه پورې دا 1 کروړ کسانو، اوس چې دی 2 لکه کسان چې دی دا پکې نور یوځای کوي. چې 2 لکه یوځای کوي کومو کسانو ته چې نه میلاویږي هغه کسان چې دي هغه به هم په دې پروګرام کې چې دی د دې په ترو باندې یوځای شي. نو که کومو رجسټریشن نه یې کړی هغو هم پکار دي چې رجسټریشن وکړي. که رجسټریشن وکړه او تاسو د دې پروګرام دپاره اهل وئ نو تاسو به هم دې پروګرام ته چې دی دا به راتن نه شئ، ځکه چې د 1 کروړ نه چې دی وزې دا سیوا کړل 2 لکه کسان پې نور سیوا کړل. نو دغه 2 لکه کسان چې دي دا په دې کې نور اضافه وشي. دغه شان د په روپو کې چې دی په دې کې هم اضافه کړي. روپو کې چې دی کال په کال باندې اضافه کېږي او کال په کال چې دی دغه روپۍ سیوا کېږي. د دې نه مخکې دا چې دی 2000 بیا د ورو ورو سیوا کېدلې، اوس 13500 روپۍ چې دي دا تاسو ته میلاویږي. نو اوس د هغو له طرفه چې دی اوس نور چې دی دا هم سیوا کوي. 1500 دی که 1000 روپۍ چې دی دا نور سیوا کوي، خو دا سیوا روپۍ چې دي دا به تاسو ته کله میلاویږي؟ اوس چې کم قسط میلاویږي دا د نوي کال نه چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. خو نوی کال قسط چې دی هغه دا نه دی. اوس چې کم قسط شروع کېږي نو هغه تاسو ته میلاویږي د اکتوبر، نومبر، دسمبر قسط به تاسو ته میلاویږي. د هغو له طرفه دا دی چې دا د اکتوبر، نومبر، دسمبر قسط دی. کله چې د جنوري، فروری او مارچ قسط شروع کېږي نو په هغې کې به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. چې کومه اضافه په دې کې راغلي هغه به تاسو ته په دغه کې میلاویږي. دغه شان د ماشومانو وظیفه چې کومو کسانو ته میلاویږي، ډېر نوي کسان دي چې هغه په دې پروګرام کې یوځای شوي دي، نو هغې کسانو ته به په هغې کې هم اضافه میلاویږي، ځکه چې په هغې کې هم 1500 روپۍ چې دی د کس په حق اضافه کړې ده. نو دغه شانتې هغه سیوایي روپۍ چې دي دا به تاسو ته هم میلاویږي. نو دا د آی ایم ایف د طرفه چې دی اجازت ورکړی شوی دی، اجازت ورکړی شوی دی چې تاسو په دې روپو کې چې دی اضافه هم راوستی شي او نور کسان چې دي هغه تاسو هم په دې کې شاملولی شي. او کومو کسانو چې د دې دپاره رجسټریشن کړی دی یا یې دوباره اندراج کړی دی نو هغه د اول نمبر چې دی خپل اهلیت وګوري. په 8171 ویب پورټل چې دی په هغې باندې دی خپل اهلیت وګوري چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه یې، ځکه ځینې نوي کسان دي چې د هغو قسط راغلی دی او هغو خپلې روپۍ چې دي دا راغستې دي. نو لازم په دغې دغه باندې چې دی خپل اهلیت وګورئ.